پروګرام کې به موږ سره موجود دي محمد اظهر خان صاحب چې هغې PSO2 IG خیبر پښتونخوا دی موږ سره پروګرام کې موجود دي. اظهر صاحب پروګرام کې تاسو سره کلی ډېره مننه ډېره مهرباني. نن خو دغه چې کوم خصوصي ورځ ده د شهداو لپاره نمانځلی کېږي که لږ د 4 اګست په حوالې سره راته لږ ووایې چې دغه ورځ صرف یو ورځ تاسو د دې لپاره مختص کړله شهدا یا د هغې د فیملیز لپاره که نه هغې تھرو آوټ ایر تاسو ته یاد وي او بیا د هغې چې کوم خاندانونه دي فیملیز دي د هغې لپاره د پولیس محکمه چې کوم ده نو هغه څه اقدامات کوي د هغې د خیر ښېګړې لپاره د هغې د صحت لپاره د هغې د تعلیم لپاره؟ ډېره مهرباني. څنګه چې تاسو ذکر وکړو په خپل رپورټ کې بیا IG صاحب خبره وکړه نو 4 اګست د هغې چې کوم اهمیت دی نو هغه موږ د ټول پولیس شهدا یو کامي ورځ مانځو. د هغې شاته بیکګراؤنډ دا دی چې په دې ورځ زموږ اډیشنل IG صاحب چې هغه ورځو کې هغه کمانډنټ FCU صفت غیور صاحب شهید کړی شوی نو د هغې په نسبت موږ د 4 اګست دا ورځ د هغې دپاره انتخاب وکړو. تاسو یو خبره وکړه چې صرف دا یو ورځ ده نو د مانځلو دپاره دا یو ورځ ده خو د ټول کال 365 دن موږ د هغه شهدا او د هغې شاته پاتې شوي لواحقینو سره ولاړ یو. د هغې د ویلفیر د هغې د هر قسمه چې څه مشکلات هغې ته راځي نو د هغې د حل دپاره موږ شب و روز چې دی نو هغې ته موجود یو افسران موجود دي او د هغې باقاعده پوښتنه کېږي. هغه شهیدان چې دي نو زه به دا ووایم چې دا د شهیدانو نه دا موږ د دې قوم د محسنانو ورځ مانځو. هغې د دې قوم د ښېګړې او د یو روښانه سبا دپاره خپل سر خپله وینه قربان کړې ده نو د هغې ویلفیر زموږ د IGP صاحب اولین ترجیحاتو کې شامله دی. IGP صاحب چې څنګه راغی او چارج یې واخیستو نو اولنۍ خبره دا وه چې زما د شهیدانو او د غازیانو څنګه خیال ساتلی کېږي. په هغې باندې رپورټ هغې ته پیش شو. هغه هغې کې یو ډېره لویه اضافه وکړه. زه به د هغې یو بیسک څیزونه تاسو ته ووایم چې کوم د هغې د ماشومانو د ایجوکیشن او د هغې د فیملی د هیلث او کیر فیسیلیټیز دي دا پرایورټایز شو. د هغې ماشومانو ته IG صاحب دا یو اعلان وکړو هغه صرف د شهیدانو او د غازیانو نه دي کوم چې زموږ سروینګ ملازمین دي د ټولو دپاره دي چې د که چا ماشوم د پاکستان په بهترین 20 یونیورسټیانو کې ایډمیشن صرف ایډمیشن سیکیور کی نو نور د هغې ټوله خرچه بچې دی نو هغه به پولیس ډپارټمنټ برداشت کوي. او هغې کې الحمدلله زموږ زه به تاسو ته اوس ووایم چې زموږ د یو سب انسپکټر صاحب یو ماشومه چې دی نو هغه په خیبر میډیکل یونیورسټۍ کې ته ایډمیشن میلاو شو. بلې ماشومې ته په غلام اسحاق خان انسټیټیوټ GIK کې ایډمیشن میلاو شو د انجینرینګ دپاره. د هغې ټوله خرچه پولیس ډپارټمنټ اوچتوي. دغه شان د زموږ شهیدانو ټول ماشومانو چې کوم ایجوکیشن دی او کوم د هغې د کور والا هیلث کیر دی هغه پولیس ډپارټمنټ د هغې ذمه داري اخیستې ده. دې سره سره چې دی نو بیا داسې ملازمین چې هغې په ان سروس ډیث وشي خو هغه نیچرل ډیثس وي او د هغې لا د پنشن ټایم پوره نه نو هغه چې کوم کونډې وې نو هغې ته به اول 7,000 روپۍ ماهانه میلاوېدو. نن IG صاحب کاوشونو په بدولت موږ هغه سټایپنډ ماهانه وظیفه د 7,000 نه 25,000 روپۍ ته ورسوله ځکه چې موږ ته اندازه ده چې د دې ګرانۍ په دور کې کم مشکلات دي نو چې د هغې بھرپور خیال وساتلی. صحیح. پولیس ډیسک شته د هغې لپاره دا چې کوم لواحقین دي د هغې دغه لپاره؟ بالکل جی پولیس ډیسک شته دی د CPO په لیول باندې چې دی نو AIG ویلفیر ورته وایي او اوس چې دی نو یو DIG ویلفیر اپوینټ شو او هغې دپاره دی همه وخت موجود وي د دې مسایلو دپاره چې د فورس د ویلفیر خیال وساتلی شي او نیچرلی هغې کې بیا شهید ته د ټولو نه زیاته ترجیح میلاویږي. صحیح. دا نن ورځ چې موږ مانځو د دې مانځلو مقصد څه دی؟ په اسانه الفاظو کې که موږ ووایو د دې ورځې د مانځلو مقصد همدا دی څنګه چې په دنیا کې عالمي دن د هر یو څیز وومنز ډے مدرز ډے دا څومره ډیز چې مناویږي نو هغې ته یو د عقیدت او د احترام یو ټریبیوټ پیش کولی نو دا زمونږ یو هغې ته د خراج عقیدت او خراج تحسین پیش کولو یو جسچر دی. یو جسچر دی. ټیک دی جی. که لږ وګورو موږ لږ مخکې لاړ شو 15 کاله وړاندې اظهر صاحب تاسو په خپل هم کتلي وي چې په هغه وخت کې پولیس چې کومونو دومره اکویپډ نه وو او د یو کټ شاته هم داسې راغلی چې د یو کټ شاته هغې دغه شوي دي په هغه بهادرۍ سره چې کوم ملک دښمنه دي د هغې مقابله به هغې کوله. اوس نن چې کوم پولیس دی او 15 کاله مخکې نن هغه څومره اکویپډ دی؟ بالکل جی تاسو خبره وکړه د وسایلو کمی هم شته د کار بړاولو دپاره مسلسل کاوشونه هم لګیا دي. هغه د
ژوند په هر یو فیلډ کې نن 15 سال مخکې به یو شان حالات نن بل شان حالات دي نو د هغې دپاره بالکل چې دی نو برپور کاوشونه وشو. تاسو به د ریسنټ اټیکس کې یو ټرند نوٹ کړي نن شپږ اته میاشتې مخکې چې به کله په پولیس باندې اټیک راغی نو آی کې بعض اوقات به داسې وشو چې ابه ډېر لرې نه اټیکس راغلي او په نږدې کې چې به سرچ وشو نو د چا موجودګي به نه وه. هغه بیا موږ پوه شو چې دی چې کم جدید اسلحه د دې لاس ته راغلی وه د دې تخریبکارو د دغې ترهګرو نو هغې مقابلې دپاره بیا موږ هم دا ریالایز کړه چې پولیس د هغې نه هم زیات اکوپډ پکار دی چې د هغې مقابله دې وکړي شي. آی جي صاحب په هغې کې برپور اقدامات واغشتو حکومت مرسته وکړه او هغه د استعداد کار بړاولو دپاره چې کم اکوپمنټس کوه سایټس یا ترمل امیجنګ سایټس دا پکارو هغه په پولیس سټیشنو باندې انسټال شو. تاسو به کتلی چې زموږ په ساوث ریجن کې په لکی کې په ډی خان کې هر دوه مرز باندې پتاڼو په پولیس پوسټ په پولیس چوکیانو باندې اټیکس را روانو. نن الحمدلله هغه حالات نه دي. موږ برپور د هغې هغه اټیکس نه صرف ریپل کړه بلکې پولیس د ډیفنسیو نه په اوفنسیو باندې لاړو. نو تاسو په هغې کې واضح فرق وینئ. نو هغې دپاره چې دی نو کانسټنټلی یو پروسس دی هغه لګیا دی وخت تر وخت چې څومره جدید دغه کیدی شي خو زه به دا ووایم چې حالات آیډیل نه دي اوس هم چې دی ډېر څه کېدن دي او ډېر څه کېدل پکار دي. صحیح ده لږ هغې طرف ته کانسټنټلی سټرګل روان دی. اظهر صاحب که لږ وګورو ریسنټ پاسټ کې داسې کم واقعات دي چې هغه شوي دي او په هغې کې لوی لوی واقعات دي او په هغې کې زموږ کم پولیس دي د هغې چې کوم افسران دي اهلکاران دي هغه شهیدان شوي ریسنټ پاسټ کې. یو خو چې د کال په سهار د کال په بالکل سټارټ کې تاسو وکتل چې د پولیس پېښار پولیس لاین څخه بلاسټ وشو. هغې کې زموږ ډېر کیژوالټي وشوه. د هغې نه بعد بیا چې دی نو زموږ لکي مروت کې ډي ایس پي صاحب شهید کړی شو اقبال. د هغې نه بعد په سربند کې ډي ایس پي سردار حسین صاحب چې د پېښور پولیس یو ډېر بهادر نوم هغه شهید کړی شو. دغه شان بیا په دې خیبر کې په دې ریسنټ ورځو کې په باړک هغه چې کوم تحصیل کمپلیکس په هغې باندې خو هغه الله ډېر کرم وکړو د پولیس د ځوانانو هغې ته خراج عقیدت خراج تحسین د هغې بهادرۍ ته چې هغې بهادري وکړو. دنې سونه خلک د لوی تباهۍ نه بچ کړه. په هغې ګیټ باندې هغه اټاک ریپلس شو او هغې د لوی تباهۍ نه پکې مونږ بچ شو. خو الحمدلله مونږ دا دعوې سره ویلی شو چې کم اټیکس شوي دي نو په هغې کې سګنیفیکنټ بریک تھروز شوي دي. پولیس پکې هغې مجرمانو ته رسېدلی دی او هغې کې ډېر داسې خلک دي چې هغه خپل انجام ته رسېدلي. صحیح. نفري په حوالې سره که لږ ووایو کمی شته او د هغې د برتي دپاره څه پروسس روان دی؟ د نفري کمې بالکل شته دي جي خو هغه که تاسو وګورئ نو د پولیس د نفرۍ کمې ځکه چې پولیس نن سبا په ماډرن ټایمز کې دومره ملټي ډایورس فرنټس باندې انوالومنټ دی. که پولیو ډیوټي ده که سیکورټي ډیوټیز دي که لا اینډ آرډر دی که نور په آفس ډیوټیز دي نو ډېر زیات یو ډایورس فنکشنز دي. نو هغې کې بالکل د نفرۍ کمی شته دی او د هغې دپاره چې دی نو کانسټنټ ریکروټمنټس کېږي. اوس هم چې دی نو بالکل پلانس تیار دي چې څونه ویکنسیز ویکنټ دي څونه نوې کریټ کېدلي نو په هغې به انشاءالله ډېر زر به د هغې دپاره برسي. صحیح. د پولیس ټریننګ په حوالې سره که ووایي ځکه چې ټریننګ یو بنیادي دغه دی سټارټ کې کم ټریننګ شو یا بیا د رینک نه مخکې ځي پروموشن کې د هغې لپاره ستاسو څه ادارې شته دغه ټریننګ؟ بالکل جی پولیس خو یو دا ده چې په نارملی په پولیس کې په 3 لیولز باندې چې دی نو هغه ریکروټمنټ دی. یو دی کانسټیبل یو دی اے ایس آئی او بل چې کوم هغه پات دی نو هغه تھرو سی ایس ایس چې کوم دی اے ایس پیز راځي. نو هغه درېواړو لیولز باندې ډفرنٹ ټریننګ اکیډمیز او ټریننګ سکولز دي. هغه د جدید تقاضو مطابق چې دی نو هغه اکوپ کېدو د هغې ټریننګ چې کوم سافټ پارټس دي او هارډ پارټس دي هغه دواړه چې دی نو کانسټنټلی اپګریډ کولو دپاره هغه لګیا وي. چې تاسو زموږ چې کوم دلته پولیس ټریننګ سکولز دي په هنګو کې مین ټریننګ سکول دی په صوابۍ کې په سوات کې بیا دغه شان ایلیټ ټریننګ سکول دی کوم چې د کاونټر ټیرریزم دپاره انټي ټیرریزم فورس یو ریس شوی دی د ایلیټ فورس په نوم. د هغې په نوخار کې چې کوم ایلیټ ټریننګ سنټر دی هغه ماډرنلی اکوپډ دی او هغې کې چې دی نو ټریننګ فیسیلیټیز او ټریننګ انسټرکټرز چې دي نو هغې بالکل په ماډرن لاینز باندې ټریننګ امپارټ کوي. صحیح ده. سی ټي ډي خبره که لږ وکړو
هغه یو اداره ده او ډیر زیات هم دغه ترهګرۍ د مخنیوي لپاره جوړه کړې شوې ده. هغې په حوالې سره وایي هغه څومره سټرینتن دي، هغه دا چې کوم نن سبا دغه د ترهګرۍ مختلف لهرونه مخې ته راځي، څنګه چې موږ تاسو په خپله هم ذکر وکړو 2-3 ریسنټ خودکش دماکې هم وشوې. دغه مخنیوي لپاره هغې څه کارکردګي ده، څه کوي په ګراوند باندې، د هغې څه کار روان دی؟ ارشاد صاحب زه به تاسو ته ذکر وکړم څنګه چې موږ اول خبره وکړه چې ډېر اټیکس وشو، خو د هغې ټولو فیسیلیټیټرز، د هغې ماسټر مایندز، د هغې امپلیمنټرز هغه شکر الحمدلله چې دی نو موږ د قانون دایرې ته راوستل او بعض پکې خپل انجام ته ورسېدل. دا هم د دې کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ د CTD د IG صاحب په سربراهۍ کې، د IG صاحب په اوورال سپرویژن کې د ادارې دا ټارګټس اچیو کړل او بالکل چې کله دا پولیس لاینز بلاسټ وشو نو د دې د بعد خو ډېر میجر ریوامپینګ وشو د دغه ادارې کم چې د هغې استعداد کار بړولو دپاره کم on digital sides, on human side او نور فزیکل انفراسټرکچر چې کم پکار نو هغه حکومت وسایل پرووایډ کړه او هغې کې ډېره بهتري راله. او همدغه CTD دا چې کم تاسو ته به په میډیا یا په پبلک کې به هغه خبرونه راځي چې کم اټیکس وشي، بعضې د سینسټیویټي د حساسیت د وجې هغه خبرې په میډیا یا پبلک ته رانغشي چې څومره اټیکس ریپلس شي یا کم یو دغه کېدونکي وي حملې او هغه CTD بر وخت چې دی نو د هغې انټیلیجنس رپورټس هغې ته میلاو شي، هغې بر وخت کاروایان یو کړي او هغه حملې بچ کړي. خو هغه په دې وجه هم ډېر زیات په میډیا یا پبلک کې رانشي چې عوام کې د خوف هغه لهر پیلاو نشي. صحیح. تاسو خبره کوم دې سره تړلې د تھریټ الرټ خبره کوو، اکثر تھریټ یو الرټ هم جاری کیږي، نو بیا دغه تھریټ الرټ جاری کېدل او بیا دغه چې کوم متعلق نور ادارې دي، پولیس یا CTD څومره چې دي هغه په دغه باندې دا کوي دغه نقصانات چې کوم دي دغه تھریټ الرټ په بیس باندې څومره حد پورې دغه تاسو کم کړي دي؟ مطلب موږ دا ویلی شو چې څومره پرسنټیج پورې دا یا د هغې مخنیوی شوی دی یا هغه نقصان چې کوم دی نو هغه کم سے کم کړی شوی دی؟ یاره جی بالکل داسې ده چې ما تاسو ته کوم ذکر وکړو په دې 7-8-9 مهینو کې چې دی نو که زه تاسو سره فګرز شیر کړم نو هغې کې چې زه به دا ووایم چې 80-85% اټیکس چې دي نو هغه ریپلس شوي دي. کریډیبل کم تھریټ سورسز چې هغه رستو ریاسس شو او هغې پته ولګېده چې دا بالکل دې ځایونو کې د دې ارادي دي او یا دونه اکورټ خو بعضې اوقات کېدی نشي که نه، تاسو خو به یو اسټیمیټډ او دغه تاسو ته انفارمیشن ملاویږي نو هغې باندې چې دی نو 80-85 میجر انسیډنټس چې دي پرسنټ کې زه وایم 80-85% هغه چې دی نو دغه شوي دي، مخنیوی شوی دی او بعضې که دا انسیډنټ ما د باړۍ د کمپلیکس ذکر وکړو نو دا نقصان کم شوی دی. په دغه موقع باندې چې کم ټایم دا اټیک وشو نو دغه کې کیژوالټیز 3 وې او کو خدای مکادي دننه تللی وې نو دغه ټایم کې 450 خلک دننه کې موجود وو نو هغه خدای مکاده اخر کې راتلک دا وایي د پولیس او د عامو خلکو ترمنځ یو ګیپ دی، اعتماد چې کوم دی نو فقدان دی. د دې ګیپ ورکولو لپاره یا دغه اعتماد د فقدان ختمولو لپاره څه پکار دی او تاسو څه کوئ؟ بالکل جی، دا تاسو یو خبره وکړه، دا د پخوا نه دا یو خبره کېږي چې جی د پولیس او د عوام په منځ کې دا ګیپ ابریج کولو ضرورت دی. هغه چې هر کمانډر راشي سپیسیفکلی چې د IG صاحب راغی نو په هغې باندې همیشه د هغې په هر میسیج کې خپل افسرانو سره چې میټینګ وي نو دا یو دغې وي چې جی زموږ اینډ پرپس زموږ د دې ټول سروس چې کوم مقصد دی نو هغه پبلک فیسیلیټیشن دی او پبلک سروس دی. بعضې اوقات یو کمپلیننټ به راشي هغه به چې دی د هغه ایشو به م اډریس شي، خو بعضې اوقات به هغه ته هغه رویه دونه سخته میلاو شي چې که د هغه ایشو د هغه گریونس اډریس هم شي خو هغه په زړه کې یو خفګان یوسي، په زړه کې یو ګیله یوسي. نو په هغې باندې چې دی نو بالکل موږ په تانو لیول باندې چې دی نو د ډیسکس قایم کړل، د فیمیلز دپاره چې دی نو موږ سپریټ ډیسکس قایم کړه چې پای موږ فیمیل سټاف کینو چې د هغې هغه یو ریلکټنس چې دی نو موږ ختم کړو چې هغې میلز ته کیدای شي هغسې خپل پرابلمز نشي ایکسپریس کولی. نو دا واړه واړه سټیپس دي چې دا موږ اخلو
او بیا چې دی نو مونږ داسې د پولیس او د عوام منځ کې ابریج کولو دپاره دا ګیپ مونږ چې دی نو ډفرنٹ پروګرامز خپل لانچ کړل مونږ چې دی نو پبلک آوټ ریچ دپاره چې دی صحیح دی چې هغې دپاره هغه ګیپ ختم شي او عوامو ته دا یو احساس ورشي چې دا هم زمونږ ادارې دي او هم زمونږ دپاره کار کوي. ډېر زیاته مننه